داسې شرپسند، داسې دهشتګرد، داسې تکفیري ټوله ماسې نه سهیږي د کافر شیعه نارونه. ځان ته حنفي نه مایایا. امام ابو حنیفه دا فتوا ته نه دی ولیدلی؟ آیا تو امام مالک قول نه دی پڑھو کړی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر و معین. اما بعد، قابل قدر سامعین و ناظرین، دا کومه واقعه وه څه وشوله او بیا دغې واقعې حوالې سره چې کوم تناظر کې کافر شیعه نارې ولګېدلې، غواړم دې حوالې سره څو خبرې وکړم. زه به عنوان یو شیعه مسلمان چې قرآن مو مخ ته ایښی دی، اهل بیت علیهم السلام، هغوی اقوال، فرامین، ارشادات و نه صرف دا دین علاوه چې کوم د اهل سنت والجماعت وړونو ائمه فقه دي، یعنی امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، دی تناظر کې غواړم خبرې وکړم. کسه څو ورځې مخکې مو ویرغللو، هلته کېنستو، هغوی علماو سره کېنستو، هغوی علماو ډېره ښه لهجه وه، اخندزاده، هغوی روحاني، حتی دا څه نور بادشاه هم دې حوالې سره کوشش د هغه و څه پکار دی سابقه تلخی ختم شي، یا ما غلطي کړي دي، یا تا کړي دي، یا بل څوک کړي دي، مو پکار دی منبر ایمو میک پکار دی کنټرول شي. خو اما افسوس د هغو کسانو ته چې هغوی د خپلو علماو خبره هم نه ومنله، خو هغه چې هغوی مفتیان ګڼلی شي، هغوی امام جماعت ګڼلی شي، چې کله هغه مو سره کېنستله، هغوی امن زور ویر کړلو، هغوی ډایلاګ باندې، هغوی گفتگو باندې زور ویر کړلو، هغوی خبرو باندې زور ویر کړلو، هغوی قرآن و سنت باندې زور ویر کړلو. ما به عنوان اهل بیت علیهم السلام سیرت د مجتهدین و فرامین ارشادات، هغوی طرف نه خپل صحابه کرام سیرت چې مو هغه بنیاد باندې مخکې روان شو، قدم کېږدو، مزل وکړو، ایمو ایجوکیشن پکار دی متاثر نشي، ایمو معیشت متاثر نشي، موسې دنیا ونه خوندېږي. لکه فخر زمان دا خبره وکړه چې موسې د دنیا خوندي چې خپلو منځو کې یو بل ته ګریوانو ته ملاس شولی دی، عید ورځې پکار دی موږ بل سره غېږې ولګو. البته موږ په دغو شی وخته یو، خو زه افسوس کوم چې داسې کسان چې هغوی سه خپلو علماو د خپلو مشرانو قدر نشته دی، د هغوی فیصلې ته هغوی احترام قایل نه دي، د هغوی علماو فیصلې ته احترام قایل نه دي. دلته وخت چې مو هغه معذرت، هغه خپلو منځو کې نستی، هغه د امن پیغام، هغه د وحدت بین المسلمین آواز مو سره هر جوان مني، مو سره هر پړه لیکي مني. نن مو جوانانو فیسبوک باندې اهل سنت دپاره د ښکلي جمله درج شوي دی چې هغه یې مو وړونه نه، هغه یې مو زړونه دي، و هماری جان ہے. دغه د پورې ایمو جوان بیا هلته څي، هغه هلته وینه ویر کوي، هلته هغوی نه ګرځي، هغوی ځوانانو سره کیني، بیا داسې شرپسند، داسې دهشتګرد، داسې تکفیري ټوله چې هغه ماسې نه سهیږي د کافر شیعه نارونه. پکار دا دی چې ته یا امام ابو حنیفه نه لاس واخله، سره ځان ته حنفي نه مایایا، ته بیرونی چون فنډینګ دی بیا مغه سره ځان وابسته شونې اعلان وکړه
آیا امام ابو حنیفه دا فتوا ته نه دی ولیدلی څوک چې قبلې طرف ته هغه لمونځ کوي هغه ما په نږدې مسلمان دی لا نکفر احدا من اهل القبلہ جو بھی قبلہ رخ نماز پڑھ رہا ہے زه ته کافر نه نشم ویللی آیا تو امام مالک قول نه دی پړو کړی چې هغه یایي چې چوکې 99% د کفر امکانات وي او 1% هغه کې د اسلام زه 99 نگلیټ کوم زه 1% باندې اعتماد کوم زه مسلمان ګڼم آیا تا امام احمد بن حنبل فتوا نه دی پړو کړي څه 1 سنټنس باندې هم زه بسواله کوم کا صرف لا اله الا الله وای هغه مو په نږدې مو مسلمان رور دی آیا شیعه د لا اله الا الله نه ای محمد رسول الله د نه ای آیا شیعه قبله طرف ته لمونځ نه کوي آیا شیعه د مسجد نه مني آیا شیعه د کعبه نه مني که چیرې دغو شیونه ته نه وي خبر دا تا مجبوري دی دا ته مجبور یې دا ته څه دی پنساو شوی یا خواهشات نفساني مجینه یا ځنه شرپسند و خوشحالۍ دپاره میک ته ودرېږي نازیبا الفاظ استعمالوي دی تا مجبوري دی آیا احمد طیب چې موجوده زنده مفتی د مصر دی آیا هغه ته نه تسلیموي چې هغه یې چې شیعو امام جماعت چې څټه لمونځ وکوي هغوی چې څټه ودرېږوي آیا د شاه مفتی خبرې ته ویلې څه دی په ویرې چې هغه یایي چې مو په کار دی شیعو سره ملګري شو هغوی سره دوستان شو هغوی سره یاران شو مو په کار دی د حسین متام کې هغوی سره وژړېږو مو په کار دی تعصب عینک اتار کو لرې کو دا تو ته ویلی نه یادیږي تو ته ویلی د شیخ محمد شلتوت مفتی اعظم د مصر د فتوا تو ته ویلی یاد نه دی چې که چیرې ما په نږدې یو سني فقه جعفریه باندې عمل وکړي فقه جعفریه باندې عمل کول هغه ته جایزه دی لکه څنګه یو حنفي فقه نه مالکي فقه ته ځي د هغه اجازات هغه ته شته هغه یې که چیرې یو کس فقه حنفي نه فقه جعفري ته لاړلو دا اجازات هغه دپاره شته دی ته ویلې خپل مفتی اعظم نه پړووې آیا تا د بخاري شریف د مسلم شریف دا جملې نه دي پړو کړي چې که چیرې یو کس بل ته کافر نه وایي او هغه کافر نه یو حقیقت کې ته خپله کافر شولې آیا تا د دور منصور تفسیر جملې نه دي پړو کړي د شواهد و تنزیل چې علامه حسکانی لیکلی دی دور منصور چې هغه علامه جلال الدین سیوطي علما اهل سنت لیکلی دی چې یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یا علی ته وایي تا شیعه ورځې قیامت کامیاب دي ویلې څه دی دغو شیو نه غور نه کوي ویلې ځان نه خبروي یو وخت راتلونکی دی چې تاسو خپل نسل دا خبرې نه مني زه دا خبره کوم دغه ځای کې دغې خبرې نه ډېر توجه وکوئ ما سره نن هم مسنجر ډاک دی د اهل سنت ځوانانو نه که هغه په صدې باندې دي که هغه ټل باندې دي که هغه فریدیونه دي هغوی میسج دغه دی چې مولانا صاحب تا یو ور لګېدلی و هغه باندې تا اوبه واچولې تا مړ کړلو مو تا سره یو تا بهترین پیغام دی تا د امن پیغام دی تا د ورورۍ پیغام دی تا مو ته زړه نه وویله مو تا سره ولاړ یو مو سوال درته کوو چې که مو کې شر پسند دی مو به انشاءالله هغه دپاره ورځې ټولنې کوو ټیک دی نن به دوی د لاسه مو کمزوري وو دا به زورور وي دا به طاقتور وي دوی به شا سره رابطه وي خو مو به یې ورځې سرپسې کړو زه هغو ځوانانو ته امن پسند ځوانان امن پسند سپین د هغوی علماو ته التماس کوم چې داسې شرپسندو په باره کې خپل آواز اوچت کوئ خپله خاموشي ختم کوئ دا نه امام ابو حنیفه مني نه امام مالک مني داسې کسان نه مفتی اعظم مني دوی د مصر نه نور علمای سابق د دیوبند مني نه تقی عثماني دوی مني چې هغه څه یې شیعو په باره کې چې هغوی مړونه هغوی سره مو لمونځ جایز دی هغوی ذبیحه جایزه دی هغوی سره نکاح جایز دی دا یوه خبره دوی نه مني تاسو ته زه سوال کوم چې لاړ شو نن لږ نیټ ته ویر شوي نن سرچ وکوئ نن کتابونه پړو کوئ خپل جذبات خپل خواهشات نفساني پرېږدوئ څو پورې به دغه لفظ کافر کافر شیعه استعمالوئ څومره زیات استعمال کې یوه طرف نه د ځان منفور کړلو خپلو منځ کې خپلو کې ته شرمنده شولې هغوی ته باندې لعن و نفرین کوي
چونکه دا د نفرت پیغام پر شنوي دی که محبت نشته دی که اسلام نشته دی که قرآن نشته دی اما تا یا خوزا مهغا جمله بیاره بیاده تا اونسا جنگ سفین که امیر المومنینه که اختر اپنا زیاده وشوی خود تاسی زیاده ما کوئی زس زیاده ندتا خوخام زب بیا مهغا جمله تا اونسا یو کانس کشیری اوش که اسمان طرف تا وچی اغای مغمخ باندی تلی کی اغا اسمان تا اغا تو کی نرسیگی تو کوشش وکا اسمان ولایت و امامت سرا منسلک تشیع ده ته ویلې سترګې نه غړوي څه نن د غزې هغه مظلوم سنیان هغوی سره چوک مدد کوي د هغوی مقابلې ته چوک ولاړ دي آیا اردوغان ورته ولاړ دی $1 بلیون هغو سره بزنس تجارت دی زه د نه یم حمید میر څه دی ټویټر ورباندې کوي ټویټ ورباندې کوي زه د نه یم تو پاکستان میډیا دی آئی څه هغه صرف ارتغل ډرامې ته پرېږدوه اما چوک و جنرل قاسم سلیمانی و هتیار و تا جوړ کو غزې ته ورسولو نن نتنیاهو اقرار کوي چې کچېرې ایران هتیار نه وی دی سره مدد نه وی مو ډېر کم ټایم کې حماس جهاد اسلامي ختم کولو نن سوال درته کوم څه غوږونه کلاو کا سترګې کلاو کا آیا امجد ماویه آرټیکل مضمونونه ته ویلې اخبار کې نه پړووي څه هغه یایي چې دغه وخت کې ایران تنها حمید اسلام د مسلمینو د قرآن دی دغه باندې پکار دی آگاه شي دا نفرت دا اور پر شنوله د مخکې د دې نه څه شیا ته ورسېږي خپل سني ځوان باندې رحم وکړئ هغه سکول باندې هغه معیشت باندې هغه ایجوکیشن باندې رحم وکړه ته خپلو بچیو باندې رحم نه کوې خو حاکم وقت نه ډېره غوټه ګیله دی چې هغه داسې شرپسندو په باره کې ما سې سست روش کار دی پکار دی ایکټیو شي فعال شي د کافر دا نارو باندې پابندیا ولګېږي وایي دې حوالې سره سختترینې سزاوانې ورته مقرر شي او ایف آی آر د کټ شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین